وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عزتمند د اشاعت التوحید و سنت د یو بهترین باب بهترین ګلانو او خصوصا ناس هغه خلک چې د هغوی په مخ کې بیان کول خو ډېره لویه خبره ده. اسی خبرې کولم انسان ته ډېرې ګرانې وي او بیا خاص الخاص د اشاعت التوحید و سنت د دینا ختمیدونکي کاروان هغه کاروان چې د هغې کاروان آبیاری د اوبو په ځای په وینو باندې شوې ده. د دې کاروان دپاره د ډېرې زمانې نه واله تر اوسه پورې من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. د دې کاروان او د دې باغ آبیاری د اوبو په ځای په وینو باندې شوې ده او په دې قربانۍ کې که موږ سوچ وکړو موږ نظر وکړو نو یو طرف ته موږ ته د شیخ القرآن والحدیث شاہین خطابت شمشیری بینیام حضرت العلامہ مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ دے نبل طرف تا شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث امام انقلاب قدوة المحدثین حضرت العلامہ مولانا محمد طاہر پنجبیری رحمہ اللہ دے بیا د شیخ القرآن رحمہ اللہ په شاگردانو کې کم چې مونږ ته یاد دي نو که مونږه د علاقې په بر طرف باندې وګورو نو د دې جماعت په آبیارۍ کې د شیخ القرآن والحدیث شہید مظلوم حضرت مولانا ولی اللہ کابلگرامی رحمہ اللہ داغوی قربانی شامل دی. بل طرف تک من سوچو نو د دې کاروان او د دې باغ په آبیارۍ کې د شیخ القرآن جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا فضل حق رحمہ اللہ تعالی قربانی شامل دی. کبل طرف ته مونږ سوچو کو نو د دې جماعت د ترقۍ په اسبابو کې چې کوم سببونه استعمال شوي دي او د هغې دپاره قربانۍ ورکړې شوي دي په هغې کې د قائد شبان حضرت مولانا مصباح الدین ملکپوري رحمه الله تعالی د هغه قربانۍ شامل دي. که یو طرف ته مونږ سوچ وکړو د شیخ القرآن حضرت مولانا غلام حبیب رحمت اللہ تعالی ہے
محنتونه او د هغوی کوششونه موږ ته په نظر راځي. نو بل طرف ته د ناقد الرجال حضرت مولانا تاجبر خان رحمت الله تعالی علیه د هغوی محنتونه او د هغوی کوششونه موږ ته په نظر باندې راځي. که موږ سوچ وکړو فکر وکړو د دې جماعت په آبیارۍ کې زما والد محترم شیخ القرآن والحدیث شهید مظلوم حضرت مولانا سلطان غنی عارف طاهری شهید رحمه الله قربانی هغه موږ ته په مخه کې راځي او د دې جماعت دپاره د هغوی کوششونه هغه ازهر من الشمس دي، د نور نه زیات روښانه دي. او بیا د دې جماعت روح روا، د دې جماعت میری کاروا، د دې جماعت رهنما شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاهری مدظله العالی دا غوی کوششونو دا غوی محنتونو الحمدلله دا جماعت یو داسې مقام ته ورسو چې ان شاء الله العزیز دا جماعت اشاعت التوحید و سنت یو نه ختمیدونکی کاروان او یو نه ختمیدونکی سلسله ده. شاعر وہی میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ کچھ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. دا قافلہ دا اشاعت التوحید و سنت دا آغا قافلہ دا چه ډیر انقلابات په دې باندې رالل، ډیر لوی لوی مصیبتونه په دې باندې رالل. لتزول منه الجبال دا غي مصداق تکلیفونه مصیبتونه په دې جماعت راغلي دي. والحمدلله دا جماعت دل الله رب العزت دین دوګنی او راچوګنی ترقی ورکړي ده. او زمونږ ان شاء الله دا یقین دی، دا زمونږ په خپل رب باندې اعتماد دی. مونږ به یو یا به مونږ نه یو، خو اشاعت التوحید و سنت به الله رب العزت هغه مقام ته ورسي، هغه حیثیت ته ورسي چې د حاسد لاس به ان شاء الله دې ته نه رسي. د حاسد د لاس رسیدونه مخکې به ان شاء الله د هغه لاس کټ شوي وي. او شاعر وایي عرفیت میں اندیش ذی غوغای رقیبان، آواز سگان کم نکو ندرس کے گدارا. وی عرفی د رقیبانو د چغې نه مه یریږه، د سپو غپا د گدا بریزه کې کمی نه راولي. اشاعت التوحید و سنت یو جماعت نه دی، دا یو میشن دی او یو منشور دی، دا یو نظریه ده. جماعتونه بدلیږي، تنظیمونه بدلیږي، د خلکو قواعد او ضوابط بدلیږي، خو چې کله نظریه جوړه شي نظریه بیا نه بدلیږي. او موږ الحمدلله زموږ نظریه په قرآن او په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جوړه شوې ده. یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي خصنی الله بکرامات، الله رب العزت مال یو څو کرامتونه راکړي دي. یو باغې کې دا د اذا ذکر الله ذکرتو. زما والد صاحب دی الله وبخي هغه به وي علما چې د دې هر قسم معنا کوي زما سره څه خلاف نشته دی، خو زه د دې خپله یو معنا کومه، یو ذوقي او یو د زړه معنا یې کومه. هغه معنا دا ده اذا ذکر الله ذکرتو، کله چې د الله توحید یاد شي خلک وي دا هغه مسله ده کوم چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم بیان کړې ده. نن هم الحمدلله که یو جماعت والا ودرېږي د مذهب په نوم باندې او د اسلام په نوم باندې د خلکو نه اوټ او د نوټ مطالبه کوي، دا سیاسي ملا دی. که چېرې یو ملا ودرېږي او هغه د خیراتونو او د سقاطونو او د شومو خبرې شروع کړي، خلک وایي دا په هغې زړو ملیانو کې پاتې دي. کله که یو سړی ودرېږي وایي صاحبه لاس برک دی ښکته ږدی، ارت ودرېږي تنګ ودرېږي، خلک وایي دا غیر مقلد دی. خو چې کله یو سړی د الله قرآن راوالي د هر جماعت سره د هر منشور سره او د هر فکر سره چې د هغه تعلق وي، خو خلک وایي دا پنجپیری دی. ای سعادت بزوری بازونیس تا نه بخشد خدای بخشنده. یو شخصیت پرستی ده، یو تنظیم پرستی ده. مونږ الحمدلله شخصیت پرست یو خو تنظیم پرست یو.
زمونږ دا ایمان دی چې زمونږ میشن په ټولو میشنونو کې اعلی او بالا دی. زمونږ میشن د انبیاو میشن دی. هغه میشن دی چې د کوم میشن دپاره الله رب العزت 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام را لېږلي او قرآن کریم کې الله فرمایي وما ارسلنا قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. الله وی پیغمبرستانه مخکې ما یو پیغمبر نه دی را لېږلی مگر شان دا دی چې ما هغه ته وایي کړې ده لا اله الا انا، نشته حاجت روا مشکل کشا مگر زیما فاعبدون، زما عبادت وکړئ. او نبی علیہ السلام فرمائی افضل ما قلت والنبیون من قبل لا اله الا الله وحده لا شریک. اغا بہتر عقیدہ چی زما عقیدہ او زمان مخی دا نور انبیاء و قیدہ اغا دا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دا استاز قدر او دا استاز اہمیت دا آغا چاہتا معلومی چی استاز تای زنگون مات کڑے وی. زمان والی سیب دی اللہ و بخی واقعہ دا ولینا اس راغلی دا بیان بیکو یو ځای کې راسو زه د دې واقعه په خپله باندې عیني شاهد یم. صغیر مقلدین مولیان ناسو نو زما والد صاحب ته وایي چې تاسو دومره لوی لوی مولیان یې او ښه په هر څه باندې پوه یې او بیا هم تاسو د یو سړي پسې روان یې د یو سړي تابعداري کوئ. شیخ صاحب محترم یادو مد ظله العلی. نو زما والد صاحب هغه یو جواب ورکړ وی مونږ غټ مولا هغه چاته وایو چې غټ کتاب پړاوئ. غټ مولا هغه چاته وایي چې غټ کتاب پړاوئ او غټ مولا مونږ هغه چاته وایو چې هغه ته په زرګونو شاګردان ناستي. نو په کتابونو کې د ټولو نه غټ کتاب د خدای کتاب دی او هغه پړاوئ او مونږ ته لسته طالبان ناسي ستاسو په مدرسو کې په کرایه باندې راغواړي نه راځي درله او په دارالقرآن پنجپیر کې دومره چې ځایږي نه. ای سعادت بزوری بازونیست تانه بخشت خدای بخشنده. دا سعادت د مټو بزور نه دی. زمون میشن اعلی، زمون منشور اعلی، زمون دستور اعلی. نو چې څنګه میشن اعلی، منشور اعلی، دستور اعلی، دارنګ زمون تنظیم هم اعلی او د دې تنظیم رهنما او امیر هم اعلی دی. اشاعت التوحید و سنة دا مونږ ته په میراث کې میلاو دی. الحمدلله دا خپل والد میشن چې کوم مونږ ته پاتې شوی صحیح ده چې هغسې به نه وي ځکه زوی که ډېر چوت شي خو د پلار مقام ته نه رسي. د هغوی قربانۍ او د هغوی محنتونه د هغوی علم د هغوی تحقیق هغه د ټولو مرګونو ته معلوم دی. خو الحمدلله زمون میشن او زمون لار هغه لار ده، زمون منشور هغه دی، زمون دستور هغه دی. او اشاعت التوحید و سنت دا نظریه مونږ د دې دپاره قبوله کړې چې مونږ جنت ته بوځي. د اشاعت میشن د جنتیانو میشن دی. اشخاصو کې به غلطي راځي، ما کې به غلطي، بل کې به بل کې به، خو د شخصیت د غلطۍ د وجې نه میشن نه بدنامېږي. د شخصیت د غلطۍ د وجې نه میشن ته نقصان نه رسي، بلکې د میشن د حفاظت د وجې نه بعضې خلک د شخصیاتو د غلطو نه هم صرف نظر کوي چې د میشن د حفاظت دپاره هغوی خپل تن من دن قرباني ورکوي. کما چې ما تلاوت کړې د سورت یونس په دې کې م الله رب العزت یو منشور یو دستور ذکر کوي. هغه منشور او هغه دستور چې هغه د اشاعت التوحید و سنت دی. الحمدلله د اشاعت په دستور کې دا لیکلي دي چې د دې جماعت کارکون به هغه سړی جوړېږي چې یا به د قرآن عالمي او یا به د قرآن طالبي. الله فرمایي یا ایها الناس، اے انسانیتا، قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور. الله وی قسم دے قد جاءتکم، یقینا قسم دے تاسو ته پند او نصیحت راغلی من ربکم طرف درف ستاسو نه
وشفاء لما فی الصدور او شفا د داغي مرضونو چې په سینو کې پراته دي قرآن دے وہ معزز تے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر او آخر کی بدا چلا سیبا بھائی دو اشعار واما اغوی شب دردست من قرآن بنالید شب دردست من قرآن بنالید چو دل در من نداری نحز دستم وی اوش پمیدہ قرآن راغستے ہو دا دی قرآن تلاوت مکو ناسا پدا قرآن زما پلاس کی پا جڑاشا ما تبی مسلمان اسودی زما سرن دلاس کی دیولی نیولے ما ادا خوارو زلیلی اے مسلمان کی من بسخار در دوری تو ہستم اے مسلمانا زکا خو زلیلی زکا خو رسوائی چه ما تدید زلت پا نظر باندی کتلی دی او اگر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جس با قرآن زیستن من آنم کہ من دانم منگزان معلوم دے خو ان اباہ کان ودا لعمر کان ابوہما صالحا داغی نسبت دا وجنا داغی تعارف دا وجنا لولی شیوخ لولی استازان بلکہ زمانگ دا استازان و استازان چه منگ دا اگوی پا نسب کی کڑوسیوم نرازو اگوی پا سٹیجم ناستی مقامق پینڈال کم ناستی خو پا خصوصیت سرا دا امیر محترم دا قائد محترم شکریہ دا کوم او دارنگی دا مولانا شمس العادی سے او دا جناب مولانا محمد پیاس سے چه سو منٹ مندرا کرل او زمانگا استاسو دا تعارف یو ذریعہ گردی دا او دا رب کائنات دربار کے دس بدعایو چه اللہ رب العزت زمانگا دا اشاعت التوحید و سنت جداوالے تر مرگ پوری نراولی بلکہ دا مرگ نپسم دا اللہ رب العزت نا زمان دا درخواست ہے دا زمان دا اللہ نا دعا دا چه اللہ دا دی خلقو پس سب کی ما پاسے صحابی راغے نبی علیہ السلام توی متسعا قیامت بکل رازی نبی علیہ السلام ورطوی سا تیارے دے ورلکڑے دے چه دا قیامت تا پوسونا کے صحابی ورطوی سا دیر تیارے خو منشتا دے خطا سر ممینہ دا و دا اللہ سر ممینہ دا نبی علیہ السلام تو فرمائل المرء مع من احبا سڑے با قیامت کے داغا چا سرے چی دنیا کے چا سرا مینی من دا اعلان کو چی زمان دا اشاعت التوحید و سنت سر مینہ دا دا مینہ زمان دا دنیا دا جمع کولو دا پارا ندا دا دنیا دا عزت دا پارا ندا بلکہ دا مینہ زمان دا قرآن دا پارا دا اور دا سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا دا من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان دا زمان ایمان دے انشاءاللہ زمان تگو دو زمان منڈ و ترلا با انشاءاللہ تر قیامت پوری تر مرگ پوری با اشاعت التوحید و سنت سرائی او دبل جماعت پتلکی انشاءاللہ نمخ کی منکانے اچھوالے دے نرست منکانے اچھو او زمان والی سیب دے اللہ بخی بدی دار القرآن کی پوڑا دورہ کی آگئیو بیان کرو آگئی بیان کی بیا سہار شیخ عبدالجبار سے مدزلہ العالی ورتے و خبرہ مکڑا وی الحمدللہ ما تروس پوری دے اشاعت سر میدوم رمینہ دا چه ما پریوان کی قدم ہم نے دے خو دے نو شیخ عبدالجبار سے بوتیوی ٹول تبلیغیانی و شانتی نہیں خوبت پکی نو دما والی سے بوتیوی تمہیں نہیں یاد کرے پا کمرہ کی منازو شولدی سے عبد اللہ بخی آغام جوندے و نور مشران علماء نو الحمدللہ زی اشاعت التوحید و سنتنا علاوہ منگل پبل جماعت کی نہ تک خون راکی نہ کی نسل خون راکی اور نہ بیان خون راکی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین